وسلم من أهل نجد سائر الراس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق متفق عليه. حدیث شریف کی اتو مباحث ته خیال کوئ. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره، څلورم باس ما هو المقصود من الحدیث او غرض د صاحب مشکات په ایراد د حدیث کې په کتاب الایمان کې، پنځم باس حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات، شپږم باس مسله د وجوب وتر چې وتر واجب دی او کنه دی، ای دې کې ورته اشاره شوه. وم مسله د وجوب النفل بالشروع، نفل په شروع واجب کیږي او کنه واجب کیږي، دم دلته دی حدیث کې ورته اشاره شوه. اتم المسائل المستنبطه من الحديث، مسائل مستنبطه من الحديث، هغه مسائل چې حدیث کې ورته اشاره شوی دا موږ او تاسو له پکې تعلیم دی. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف، د دې حدیث شریف راوی د سیدنا طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه. دا هغه مبارک صحابي دی چې دنیا کې د جنت زیری ورکړل شوی دی، د عشرو مبشرینو بالجنت نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بارک فرمایلی دی طلحه فی الجنه، حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ د هغو اتو مبارک صحابو نه دی چا چې د ټولو نه مخکې اسلام قبول کړی او د هغو مبارکو 5 صحابو نه دی چا چې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په دعوت اسلام قبول کړی او د هغو 6 مبارک صحابو نه دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خصوصي شورا کې شریک، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصی شورا و د مشران صحابه هغه کې طلحه رضی الله تعالی عنہ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د رحلت په وخت کې د لپاره د خپل رضا اعلان کړو، آخري وخت زه د طلحه رضی الله تعالی عنہ نه راضی یم. طلحة الخیر ورته وی، طلحة الجود سخی و ډیر زیات، نبی علیہ السلام دا نمونه پیخي. سور سپینو خیسته و ډیر سپینواله پکې و خو سرخی تمایل، درمیانه قد والاو، لنډوالی تمایل او اوږدوالی تمایل نو او کلاو سینې والاو، چاته به چې کتل ډیر بارو به چهره او ټول پوره به ورته داسې کتل. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزواتو کې شریک شو. غزوه بدر کې حقیقتا نو شریک شوی خو حکمن شریک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ د کفارو د قافلې د تفتیش او تجسس د پاره لیږلیو. کله چې را واپس شو نو غزوه بدر ختمه شوې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته غنیمت کې پوره حصہ ورکړه. غزوه احد کې د یو عظیم امتحان نه تیر شو. د محبوب صلی الله علیه وسلم د دفاع دپاره چې کوم صحابه کرامو
د حضور صلی الله علیه وسلم نه ګیره اچولې وه، په دې کې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام په دفاع کې خپل ځانونه قربانۍ ته پیش کړي. په لاس او په بدن باندې 15 یا 40 ګزارونه د نیزو د تورو د خوړلي، لاس یې شلو، تر اخره پورې دا یو لاس شلو. د حضرت طلحه باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل طلحه ممن قضا نحبه، طلحه هغه دی چې د خپل اجل پوره کړی دی. او دا به دا ویل چې چا دا خوښه چې ژوندی شهید وګورم نو طلحه رضی الله تعالی عنہ ژوندی شهید دی، یمشي علی وجه الارض، په ځمکې ګرځي را ګرځي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای د غزوه احد ټولې نیکۍ د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ په تله کې اچول شوي دي، داسې قرباني ورکړې. 4 ودونه کړیو او په دې 4 کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سانډو، یعنی هر یوه بیبي به چې کوله د هغې خور به د نبی علیه السلام په نکاح کې. حافظ ابن حجر الاصابه کې وایي فی تمیز الصحابه، یوه بیبي د ام کلثوم بنت ابي بکر و د ابوبکر لور، او د دې خور عایشه بنت ابي بکر د نبی علیه السلام بیبي وه. دویمه بیبي د حمنه بنت جحش وه، او د دې خور زینب بنت جحش د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وه. دریمه بیبي د فارعه بنت ابي سفیان وه، او د هغې خور ام حبیبه بنت ابي سفیان د نبی علیه السلام بیبي وه. څلورمه بیبي د رقیه بنت ابي امیه، او د هغې خور ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي وه. گویا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور سړی و. 36 هجري کې جنگ جمل کې د یو نامعلوم د طرف نه په غشې ولګېد او شهید شو. عمر یې 2 کاله. 10 کاله بعد لور په خوب کې ولیدو. لور ته وایي چې قبر ته مې اوبه راننوتې او ما ته تکلیف دی. قبر یې راوسپړی، د رښتیا اوبه ورغلې. د بصرې د نهر خوا کې دفن و، د هغه ځینې قبر راویسته لاش د ده، او د بصرې د ښار په منځ کې مقبره کې دفن که. د احادیثو په ذخیره کې ټول 38 احادیث د ده نه روایت شوي دي. د ده د مرویاتو تعداد 38 احادیث دي. جنگ جمل کې شهید شوی، د علي رضی الله تعالی عنہ په طرف کې. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. وان طلحه ابن عبید الله قال دی وی جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو سړی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم من اهل نجد، د نجد والاو، سایر الراس ګډ وډ ویښتانې د سرو، نسمع دویه صوتی، مونږ اورېده ګونګوسې د آواز ده ده، ولا نفقه مونږ نه پوهېدو ما یقولو چې دی څه وایي، خو ګونېدلې مونږ اورېده. حتی دنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رانږدې شي. فاذا هو یسأل عن الاسلام، پس ناڅاپه ده تپوس کو د اسلام باره کې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل 5 صلوات فی اليوم واللیله، 5 منځونه دي د اسلام احکام په شپه او ورځ کې. فقال دا سړی ورته هل علی غیرهن، دینه بغیر نور څه په ما شته؟ قال لا، نور څه در باندې نشته، الا ان تطوع، مگر که ته نفلي کې. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وصيام شهر رمضان، د روزې د رمضان شریف روزه ده. فقال هل علی غیره؟ قال لا الا ان تطوع. قال وذكر رسول الله صلی الله علیه وسلم الزکات، فقال هل علی غیرها، د زکات نه بغیر نور خرچه په ما شته؟ فقال لا نشته الا ان تطوع، مگر کاسې نفلي صدقات کې. قال حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ فرمای فادبر الرجل، سړي شا کړه روان شو.
پرې وس نه ته ګورې حدیثونو کې ټول دا راغلي دي ګورې ادب هم یو حد لري که ادب به کوو خو څنګه شریعت چوکاټ کې که نه شریعت چوکاټ کې به ادب کوو صحیح ده که نه دا نه چې ته شاته روان یې او درس په کوی کې وغورځوي بیا به څه کوې خپې به دې ماتې شي داسې ادب پکار دي تا ته پکې تکلیف وي داسې ادب به کوې چې نه پکې استاذ له تکلیف او نه تا له تکلیف نه پکې مرشد ته تکلیف او نه مسترشد ته پې پوه شئ وهو یقول او دی وایي والله لا ازید علی هذا قسم دی نه به زیاتوم په دې څه ولا انقص منه نه به دې نه څه کموم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم افلح الرجل سړی کامیاب شو ان صدقه که چرې رښتیا ووایي همداسې وکړي نو کامیاب شو دریم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی کتاب الایمان کې د ایمان او د هغې د لوازم او د مقتضیاتو بحث او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ثمره د ایمان ذکر کوي چې فلاح دنیوي او اخروي ده څلورم بحث ما هو المقصود من الحدیث د حدیث نه مقصود بیان د ارکان او خصائل د ایمان دی او د هغې کولو طرف ته ترغیب او ترغیب دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په کولو او د نبی علیہ السلام د تعلیماتو کولو په عزم مصمم باندې د جنت بشارت دی او د فلاح غرض د صاحب مشکات رد دی په مرجعو اے مرجعو د ایمان سره اعمال ناپی دي وګوره دې سړي ته نبی علیہ السلام اعمال ذکر کړو هغه عزم وکړه چې د اعمال به کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل افلح الرجل کامیاب دی نو فلاح متعلقه کړه د چا سره د اعمالو سره تاسو وایي لا يضر مع الايمان معصیه ولا تنفع مع الايمان طاعه نو دا ستاسو اصول غلط دي پنځم باز حل د الفاظ مفردو جاء رجل یو سړی راغی دا سړی څوک دا زمام ابن ثعلبه نجدیو زواد سره زواد زمام ابن ثعلبه النجدی نجد اوچت ځمکې ته وایي نجد په اوچته پروت تو ځکه ورته نجد وایي تهامه د دې په مقابل کې د ښکته ځمکې ته تهامه وایي من اهل نجد دا په اعتبار د متعلق سره د رجلون دپاره صفت دی جاء رجل کائن من اهل نجد سائر الراس کمرپوش نو صفت بشي د رجلون دپاره او که منصوب شي نو حال بشي د رجلون نه په داسې حال کې چې سر یې ګډوډ و سر یې ګډوډ نه و ویښته یې ګډوډ و ذکر د محل دی مراد ترېنه حال دی مجاز مرسل دی لکه سړی طالب راشي لکه چېرته تللی نهي باندې مې دا سر کماو سر یې کماو که ویښته سر کمولو دوکان خو نه دی د ویښتو د کمولو دی خو ذکر د محل مراد ترېنه حال مجاز مرسلي کنه پې پوه شئ که پې نشتی پوه دلته هم سایر الراس اعتراض به وارد شي سایر الراس چې مرفوع شي نو صفت به د رجلن څنګه شي سایر الراس خو معرفه د مضاف و مضاف الیه جواب دا چې دا اضافت لفظي دی اضافت د صفت شوی دی خپل معمول ته او اضافت لفظي خو مفید د تعریف نه وي تاسو په دې خبره باندې پوه شئ نسمع دویه صوته دویه صوتی به منصوب شي د نسمعو دپاره به مفعول به شي که چیرې نسمعو صیغه د جمع متکلم شي او که یسمعو شي نو دویو صوتی به بیا مرفوع شي نائب فاعل به شي د یسمعو دپاره یسمعو دویو صوتی د آواز اورېدل کېده چنګاره د آواز د اورېدل کېده پې پوښتلی که نه ستئ اصل کې دوی د مچیو آواز ته وایي دلته ته مراد څه شی دی بنګاری ته مراد دی بنګاری خوتلو ولا نفقه ما یقول دا ما یقول د ولا نفقه دپاره مفعول به دی که صیغه د متکلم شي او که یفقهو شي نو ما نقول به بیا نایب فاعل شي ولا یفقه پته نه لګېدله ما یقول چې دی څه وایي د سوال هېرېدلو د وجې نه سوال ځان سره تکرارولو د نبي علیه السلام د روب د وجې نه تپوس به د بنده نه هېر شو
ستا زړه کې به ډېرې خبرې وي چې مخامخ به شي بیا بر څه سړي نه هېر شي روب یې او دا روب د محبت روب وګورئ نبی علیہ السلام په صفاتو کې دا راځي شمایلو کې اذا رآه بداهة هابه و اذا خالته معرفة احبه ناصافي به چې چا ولید نو ډېر هیبت به پې او چې بیا به دې ورسره معرفت پیدا شي او نږدې به شي نو ډېره مینه به دې به ورسره تاسې په دې پوه شئ زموږ د امت اکابرین هم دقه شان سخت روبي خو چې سړی ورنږدې شي پوه شي چې دا خو ډېر عاجز او فقیر خلک فاذا هو يسأله اذا مفاجاتیه ده تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې دې سړي خو د اسلام د حقیقت باره کې او ماهیت باره کې تپوس کو او جواب کې ورته اعمال ذکر شو اعمال خو د اسلام حقیقت نه دی اسلام حقیقت خو شهادتین دي شهادتین ذکر نشو تاسو به جواب وکئ چې شهادتین په صلات په ضمن کې ذکر دي ځکه صلات ذکر دی صلات کې شهادتین شته که نه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دیم جواب به دا وکئ دا سړی د اول نه مقر بالشهادت د اسلام باره کې تپوس د حقیقت او د ماهیت نه کو بلکې د اسلام د رسم تپوس یې کو د عوارضو د اسلام عرضیاتو تپوس یې کو پې پوه شوئ بیا به په تاسو اعتراض وارد شي چې حج ولې ذکر نه که ورته نبي علیه السلام جواب دا چې حج ذکر کړی خو راوي اختصار فی روایت کړی دی 5 صلوات فی اليوم واللیلہ دا 5 صلات مرفوع مبتدا ده خبر محذوب ده من فرائضه 5 صلات یا من ارکانی 5 صلات یا منصوب ده خذ 5 صلوات یا مجرور ده نو چې مجرور شي بدل بشي عن الاسلام د اسلام نه حافظ ابن حجر داسې ویلی دي ښه چې مجرور شي نو څه بشي بدل بشي د عن الاسلام نه فاذا هو يسأل عن الاسلام 5 صلاتین دا اینه بدل دا چا قول دی حافظ ابن حجر سلطان المحدثین مولا علی قاری رحمه الله رد کړی دی چې حافظ ابن حجر دا خبره روایتن هم غلطه ده او درایتن هم غلطه روایتن غلطه ده څومره نسخې چې موږ کتري دي مجرور پکې نشته 5 صلوات دی یا منصوب دی یا مرفوع دی پې پوه شئ او درایتن ځکه غلطه ده چې بدل او مبدل منه خو د یو سړي په کلام کې او دلته فاذا هو يسأل عن الاسلام دا خو د سائل کلام شو او 5 صلواتین دا چا کلام شو د نبی علیہ السلام کلام شو نو چې دا بدل شي نو مبدل منه خو توتیه مقصود به نسبت خو بدلی نو بیا جواب د دې سائل د سوال څه دی خو سوال کوي د اسلام د 5 منځونو باره کې سوال کوي نو جواب نبی علیہ السلام څه ورکړ پې پوه نشئ تاسو په دې خبره پوه شئ که نشئ نو دوی ویلې هل علی غیرهن سوال یې ځکه وکړه چې کله عادت ذکر چې مراد ترېنه حصر نه هل علی غیرهن دا غیرهن به مرفوع وای دا فاعل دی د فعل محذوفه دپاره هل یجب علی غیرهن آیا دار چې هل علی غیرهن علی خبر مقدم دی او غیرهن مبتدا مؤخر ده نو بیا مرفوع دی که لا الا ان تطوع نور څه در باندې نشته اگر که نفلي کې نو بیا خیر دی نو معنا دا ده لیکن عمل التطوع خیر لك عمل د تطوع ستا دپاره غوره دی بیا به استثناء متصل شي یا لا الا ان تلزم على نفس کتطوع په ځان لازم کی بیا به استثناء متصل شي لا الا ان تطوع لیکن لا الا ان تطوع لا لیکن التطوع خیر لك نو بیا دا مستثنا منقطع شو دا تطوع په ما قبل کې داخل نشه کنه په پوښتې دویم لا الا ان تلزم على نفسك تطوع که تطوع په ځان لازم کی
نو هغه لازم دام لازم نو مستثنا په مستثنا منه کې داخله شنو متصله شو دوا دریم لا الا ان تشرع في التطوع لا الا ان تطوع سمانا لا الا ان تشرع في التطوع نو بیا مستثنا په مستثنا منه کې داخله ځکه شروع په تطوع چې چوک خو واجب شو کنه نو امام ابو حنیفه رحمه الله پنځ استثناء متصله ده او د ائمه ثلاثه پنځ باندې منقطعه ده ها وصيام شهر رمضان من شرائعه صيام شهر رمضان خبر بشیر مبتدا موضوع پیدا پا یا من ارکان صيام رمضان او یا خود صيام رمضان یا صم صيام رمضان منصوب بشی مفعول پہلے محذوف پیدا پا افلح فلاح دنیوی او یو فلاح اخروی فلاح دنیوی ستوي الظفر بما یطيب مع الحیات سره په داسې حالت کې کامیاب شي چې ژوند یې ښایسته شي فلاح اخروی ستوي ما يحصل به النجات من العذاب سره د عذاب نه په سبب شي ایت فلاح اخروی وای شپږم باس مسله د وجوب وتر د وتر تفصیل خو په باب الوتر کې راشي دلته د وجوب وتر د سنتیت وتر بحث ضروری دی ځکه حدیث کې ورته اشاره شوی حدیث کې څنګه اشاره شوی 5 صلوات په اليوم والليله 5 منځونه د شپې او د ورځې فرض دي فقال هل علي غيرهن فقال لا الا ان تطوع نور فرض نشته نور چې نفل کینو کوي معلومه شو چې وترم فرض یا واجب نه دي کنه په پوی نشته وتر څنګه دي وتر بارک اختلاف سلور مباحث ته پکې ګورئ اول بیان المذاهب په مسله د وترو کې دویم ادله الاحناف دریم ادله الشوافعي ادله الائمه الثلاثه او سلورم اجوبه الاحناف یا رد او قدح په پوښي په اختلافي مسلو کې به دا سلور مباحث اول بیان د مذاهب په مسله کې دویم زمونږ خپل دلایل د احناف دریم د مخالفینو دلایل سلورم زمونږ د طرفه مخالفینو د جوابات دې تر د وقت حوي په پوښتنه اول بیان د مذاهب په مسله د وجوب وتر وتر عند الحنفیه واجب دي او عند الائمه الثلاثه سنت دي ائمه ثلاثه وی سنت دي په پوښتنه شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثماني فتح الملهم کې وای د مسلم په شرح کې دا وتر دوه حیثیت دي یو حیثیت د سنتیت او یو جهت د وجوب دی د سنتیت جهت دا چې په ټولو رکعاتونو کې قرات دي لکه د سنتو دیم دا چې مستقل اذان او مستقل اقامت ورته نشته دیم دا چې مستقل وقت هم ورته نشته سلورم داره د فرایض مکملات دي لکه سنن چې د فرایض څنګه مکملات دي فرایض تابع دي کرا دي ته چو ګوري نو د سنتیت جهاد په غالب دي او بل طرف ته کو ګوري د وجوب جهاد په غالب دي هغه چې پتر کې وحید راغله دی یو دیم دا د فرض نشمار شوی دي دیم دا چې چانه قضا شي هغه ته د قضا حکم شوی چې قضا به راوړي دی جهتونو ته چې وګورو دا جهتونه دریم دا چې په سنتو کې درې نشته فرضو کې درې شته ماخام دې حیثیتونو ته وګورو د جهت وجوب په غالب دي زمونږ دلایل اول حدیث د خارجه ابن حذافه ده رضی الله عنه او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله امدکم بصلاه هي خیر لكم من حمور النعم الا وهي الوتر الله تعالی زیادت کړي تاسو په یو مانځ باندې چې سرو خانو درته هغه خدي اچي دي الا هي وتر خبردار هغه وتر دي نو دای په مان په دینور منځونو زیات کړي دي او قاعده دار چې زائد د مزید علیه د جنس نه مزید علیه خو فرض نو دا فرض لازم شو واجب دیم دلیل د حضرت برید رضی الله تعالی عنہ په حدیث کې په ترک وتر وعید راغلی دی حدیث کې دی من لم یوتر فلیس منا چې څوک وتر ونه کې زما د امت نه دی
نو داسې وعید خو په ترک د سنتو نه وي. دریم حدیث دی الوتر حق فلم یوتر فلیس منا، الوتر حق فلم یوتر فلیس منا، الوتر حق فلم یوتر فلیس منا. درې کرته دا تکرار راغلی تاکید دپاره. الوتر حق وتر واجب دی. څلورم دلیل د حضرت علی رضی الله عنه قول دی روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لا وتر يحب الوتر فاوتروا یا اهل القرآن، یا د قرآن والا وتر وکي امر د وجوب د پاره دی. پنځم دلیل د زید ابن اسلم روایت دی، هغه من نام عن وتری فلیصلی اذا اصبح، چې څوک د وترو نه اوده شه سهار دې وکړي چې را پاڅېده نو قضا خو په سنتو کې نشته، معلومه شوه چې واجب دي. دائمه ثلاثه دلیل حدیثی مذکور دی لا الا ان تطوع، لا نور فرض نشته الا ان تطوع مگر که نه پر کې دا استثناء منقطع ده. زمونږ جوابات هغې ته مونږ ورته جواب کوو چې دا اصل په استثناء کې دا ده چې استثناء د متصله وي. اصل په استثناء کې څه ده؟ استثناء د متصله وي. او دویم د وجوب وتر حکم د دې روایت نه بعد راغلی دی. ان الله امدکم الفاظ په دې دال دي چې الله په تاسې دې منځونه در باندې وروسته زیات کړي دي. نو وتر حکم وروسته راغلی دی، نو دې نه معلومه شوه چې وتر واجب دی. دویم دغه روایت د وتر د وجوب او عدم وجوب نه ساکت دی. نو وجوب د دې نورو روایاتو نه معلومیږي چې الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، او داسې نور دا ګڼ روایتونه چې دي دې نه معلومیږي. ومه مسله وم بحث مسله د لزوم النفل بالشروع، نفل دې شروع کړو بیا در باندې لازم شو که نه شو لازم. په دې کې اول بیان د مذاهبو دی، دویم د احنافو دلایل، دریم د شوافیو دلایل، څلورم زمونږ جوابات د هغوی دلایلو ته. اول بحث بیان د مذاهبو. امام ابو حنیفه او امام مالک وایي نفل شروع سره لازم شول، امام شافعي او امام احمد وایي نفل شروع سره لازم نه دي. چې پوه شوئ د احنافو دلایل. اول دلیل د احناف لا الا ان تطوع، د امام شافعي او امام احمد په نزد استثناء منقطع ده، لکن التطوع حسن لك. او د امام ابو حنیفه او د امام مالک په نزد استثناء متصله ده لا الا ان تشرع فی التطوع. په تطوع کې د چې شروع وکړه بیا خو واجب شو. زمونږ دلیل د قرآن کریم نه، قرآن کریم کې الله وی ولا تبطلوا اعمالکم، عملونه مه باطلوئ. وتر تاسې په دې پوه شئ د شروع نه بعد ابطال نه منع راغلی ده چې نوافل د شروع کې بیا به خپل عمل نه باطلوي، لہذا اتمام واجب دی. اتمام څه دی؟ خو که د سوارزو د وجې نه د اتمام ختم کړو بیا به قضا به راوړي. دویم دلیل ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي نفلي روژه مې نیولې وه، د څه وجې نه مې ماته کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل صومي یوما مکانه، د دې په ځای به بله ورځ بیا روژه ونیسه. تېره معلومه شوه چې په شروع باندې واجب شوه. دریم دلیل حضرت عائشہ فرمای کنت انا و حفصه صائمتین، زه او حفصه روژه دار یو، فاهدیت لنا شاتون، موږ ته چا ګډ راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل اغزیا یوما مکانه، یو ورځ د دې په ځای باندې قضا راوړئ، روژه ماته کړه. دې ټولو روایتونو معلومه شوه چې نفل په شروع لازم کیږي. د شوافیو دلایل د هغوی اول دلیل دا دی نسائی روایت دی چې نبی علیه السلام باندې روژه نیوله نفلي او بیا به افطار کولو. وګورئ د روایت کې د قضا ذکر نشته، نو معلومه شوه چې نفل په شروع نه دی واجب. تاسو په جواب کې چې قضا ذکر پکې نشته دا معنا نه ده چې رسول الله قضا نه ده کړې، شاید چې قضا یې کړي. دویم دلیل د هغوی د بخاري شریف روایت دی چې نبی علیه السلام حضرت جویری رضی الله عنه ته د جمعې نه بعد د افطار حکم وکړ، حال دا چې هغې نفلي روژه نیولې وه.
جواب دار چې د افطار حکم یې ورته وکړ نو دا خو ورته نه دی ویل چې قضا مه راوړه شاید چې وروسته ورته ویلي چې قضا بیا راوړه. دریم ابن حجر او علامه شبیر احمد عثماني فتح الملهم کې دا روایت نقل کړی دی چې روزهدار د خپل نفس امیر دی. نو جواب دار چې امیر دی په ابتدا کې کنه که نیسي او که نیسي خو چې وی نیوله نو بیا امارت ختم شو بیا به پوره کوي. تاسو په دې خبرو باندې پوه شئ. اتم بحث مسائل مستنبطه من الحدیث. اول سایر الراس د دې نه معلومه شوه چې طالب العلم ته ساده زندگی بے تکلف ژوند اختیارول پکار دي. شډل بډل زندگی به تېروي شډله بډله ډېر جامو مامو ته به نه ګوري چې بس استري کړي جامې سار اچوي دې ته به ډېره توجه نه ورکوي. طالبان چې دې ته توجه ورکړي دا کم ملین چې دې ته توجه ورکوي هغه مو درس کې کمزوري. تاسو خیال کړی دی د جامو مامو د واسکټونو له چې څوک ډېره توجه ورکوي دا بعضې ملیان د واسکټونو له ډېره توجه ورکوي. دا واسکټونو له چې کوم ملیان ډېره توجه ورکوي دا سبق کې کمزوري یاد ساتئ. شاید چې کلیه به نه وي اکثریه به وي خو تاسې دې خبرې ته لږ متوجه شئ. نو ملیانو له څه پکار دي دا طالبانو له سایر راس شډله بډله زندگی صفا سوتره دا نه چې ګنده جامې اچوئ صفا اچوئ خو سادگی. مدرس چې که نه هغه خو بس اوړي راوړي او کتاب یې په لاس کې نیولی نو جامو خیال نه ساتي که نه کله داسې واوړي او کله داسې واوړي او بس واسکټ ته کله لاندې شي او کله له وشلېږي نو د دې خبرو خیال به نه ساتي که نه. دا یو خبره شوه. دیم مسله د حدیث نه موږ ته دا حتی دنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شاګرد د استاد نه تپوس کوي نو چغه به نه راوایي رانږدې به شي نږدې نه به راشي تپوس به وکړي. حتی دنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم. دریم فقال هل علی غیرهن طالب العلم چې په مسله پوه نه شي نو بار بار دې تپوس کوي. بار تپوس کول بده خبره نه ده بې ادبي نه ده. څلورم افلح الرجل ان صدقه دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې استاد غایبانه هم د طالب حوصله افزایي کولی شي. ماشاءالله زموږ د پلانکې طالب العلم ډېر تکړه سړی دی. سړی لاړ نبي علیه السلام یې حوصله افزایي وکړه که نه افلح الرجل صفت یې وکړه ان صدقه. پنځم دا مسله معلومه شوه استاذ ته پکار دي چې په تپوسونو خفه نه شي په سړه سینه د شاګردانو له جوابونه ورکړي. وګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم څنګه ښایسته جوابونه به ورکول او چې طالب تپوس وکړي استاد پې ور برک شي نو هغه طالب نه چې دا نورو طالبانو حوصله هم ختمه شي هغې کې هم روب پیدا شي بیا هغوی تپوس کوي نه به پوهېږي خو تپوس نه کوي. نه طالبان دې زړور کړي چې هغوی تپوسونه کوي. که استاد په کومه خبره نه پوهېدم دا خو څه بده خبره نه ده که ورته زه به سبا کتاب وګورم کتاب دې وکتو هلکه پیدا مې نه کړه نو زه کوشش به کوو. دا څه بده خبره ده چې یو مسله باندې استاد پوه نه شي. دا عزت دی که بې عزتي ده قسم په خدای چې دا عزت تاسو په دې پوه شئ. شپږم دا مسله معلومه شوه چې په عزم مصمم باندې هم نیکي میلاویږي. عزم مصمم یقین دی چې زه به چلې ته یا څلورو میاشتو له ځمه او بیا سوارز راغله لاړ نه شي نو تا ته ثواب میلاو شي. او چې وایي هلکه ولیکئ او ته پاڅېدلې څلور میاشتې زما ولیکه په دې وخت کې د دا اراده ده چې ځمه نه نو دا دوکه ده. ګورې دا اراده نه ده اراده وکړئ. اراده خو عزم مصمم ته وایي په اراده یې ونی کې ملاویږي. وم دا مسله په ادبار الرجل استاذ ته یا مرشد ته ادبار شا اړول جایز دي. په کله رخصت دې واخیسته نو شا واړوه خیر دی ځه خپله مخه. دې پیرانو دا قیسې ډېرې موږ له سختي کړي دي که نه ادب یې ډېر سخت کړی دی. خدای سخت کړی دی که نه دی سخت کړی ادب یې ډېر سخت کړی. درز په خپو به ورته پرېوځي خپې بیا ښکلی دا خو ډېر تکلیف دی که نه پیر صاحب له دا ډېر تکلیف دی. دا څنګه اودس په مریدانو سره به ډېر په احتیاط ګړېږي. بې تکلف په ګپ شپ زندګي پکار ده. دا خو زړه له ډېر زور ورځي که نه چې ته به یو خبرې ته به دې ضرورت وي نه به یې شي کولی دا مریدان به څه وایي. صحیح ده بې تکلفه د ملیانو زندګي ښه ده. اتم دویه صوتي نسمع دویه صوته سبق ځان سره تکرارول طالب العلم ته پکار دي چې استاذ ته راځي او یا د استاذ نزي سبق لاره کې تکراروي نو دا ښه خبره ده. دې کې څه بدي نشته. درود شریف اللهم صل علی محمد.